دور د دغه حادثې او د واقعې نه بعد خلکو یو هنګامه جوړه کړه چې علما دې په دې مسله باندې د امن په حواله باندې کردار ادا کړي او د منبر او د محراب نه د امن اوازونه اوچت شي او د منبر او د محراب خاوندان علما په دې مسله باندې کردار نه ادا کوي. د دې زمانه فرعون ته وي فرعون نه وي د پو تیر زمانه د فرعون قصه خو مولا کوي خو د دې زمانه د فرعون قصه نه کوي او د هغه زمانه فرعون چې کوم هغه مړ دی ځکه مولا د هغې قصه کوي او د دې زمانې فرعون ژوندی دی لهذا د دې مقابله مولا ځکه نه کوي. دا د دوی د دې زمانې د ټولو نه لوی غلط فهمي ده او د دې دور لوی تجاهل دی دوی بلکې تجاهل عارفانه دی ښه پوهېږي. ایا دې خلکو ته نه ده معلومه چې زمونږ په دې افغانستان باندې د ټولې دنیا لوی فرعون چې حمله وکړه مخې ته مولا ولاړ که نه دی ولاړ په صف اول کې ولاړو زما مسلمانان رونه دی مولا ملګرتیا کوي اوس هم کوي مخکې هم کړی بیا هم کړی ده لیکن د امریکې چې د دې زمانې لوی فرعون د مقابله مولا نه ده کړی د دې زمانې فرعون ته فرعون نه دی ویلی او بیا د دې نه وړاندې چې کوم فرعون د روس په شکل کې راغلی مولا د هغې فرعون مقابله نه ده کړې لهذا په کومه خوله باندې او په کومه سترګو باندې دا خلک وایي چې مولا د فرعون مقابله نه کوي او د دې زمانې د فرعون نه مولا یېرېږي. بلکې زه وایم دا خو عجیبه خبره ده زه د 4 او د 5 کالو نه لګیا یم او د خپل تقریر په ذریعه د خپل وعظ په ذریعه د خپل نصیحت په ذریعه باندې خلکو ته یم چې د ظلم ملګرتیا مه کوئ د انسانیت د دشمنۍ ملګرتیا مه کوئ د اسلام د دشمنۍ ملګرتیا مه کوئ. نو زه همیشه ینم چې د فرعون کارکنان ماته په جومات کې په اول صف کې ولاړي که د فرعون خلاف خبره کوم نو د فرعون کارکون مې په جومات کې هم مخې ته ولاړي د فرعون کارکون مې په مقبره کې هم مخې ته ولاړي د فرعون کارکون مې په هدیره کې هم مخې ته ولاړي او په عیدګاه کې مې هم مخې ته ناشي او ما ته وایي چې ملا صاحب ستا د سیاست څه کار دی د منبر او د محراب نه د امن خبرې مه کوه د سیاست خبرې مه کوه د نظام حکومت خبرې مه کوه د نظام عدالت خبره مه کوه د نظام معیشت خبره مه کوه. په شریعت کې بس د عبادات او تصور دی د الله الله خبره کوه د سبحان الله خبره کوه د دین اخو مولا ستاره سیاست څه کار دی لیکن نن وچ مولیان د امن خبره وکي امن بغیر د سیاست نه راځي امن بغیر د حکومت نه راځي. نو معنا دا چې نن دی مولیان د حکومت خبره کوي نن دی مولا د اقتدار خبره کوي نن دی مولا د امن خبره کوي او نن دی مولا د نظام د سمی خبره کوي خو پرون بینه کوله. نو ما ته خو د فرعون کارکون ولاړ په صف کې چې مولوی صاحب خپل بند وساته غني د امامتۍ نه بده وباسم مولوی صاحب خیال کوه دلته په سیاسي خبرو باندې پابندي ده دلته د امن مطالبه مکوه دلته د معیشت د سمی مطالبه مکوه دلته د نظام د سمی مطالبه مکوه. مولا کې دوړ مسجد تک په نظام کې به خبرې نه کې ته به صرف د جماعت خبرې کې ته به صرف د ذکر الله حلقې لګې ته صرف د خانقاه خبرې کوه ته صرف د دعوت او تبلیغ او د شپږ نمبرو خبرې کوه. عجیبه خبره ده او بیا دې خلکو ته مولانا نور یاد شه په دې واقعیا به ملا څوک دردمن نه زمونږ خو په زړه جاړي مونږ په تمام واقعاتو جوړلي که د پی ایس واقعه راغلی د مونږ په جوړلي دي که په دې پولیس دا زما رونه دي زما خپله غوښه ده زه به په دې باندې څنګه نه یم خفه زه به په دې باندې څنګه جاړم نه زه به په دې باندې فریاد څنګه نه کوم. دا خو زما انساني او بشري تقاضا د مسلماني خلابات کې ده لهذا د بشري تقاضې په بنیاد باندې زره دې خلکو په درد باندې دردمند دي. خو زما هغه مولا چې شهید کېده هغه عالم چې شهید کېده مولانا شیخ حسن جان چې شهید کېده مولانا محمد اسلم شیخ پوري چې شهید کېده مولانا محمد حنیف چې شهید کېده مولانا سمیع الحق چې شهید کېده خو تا ما په ډرامې کولې پروپاګاندا دې کولې. زما هغه عالم چې شهید کېده او ما په هغه باندې جړل تا ما سره په جړا کې شریک زه نن تا سره په دې غم کې شریک یم دا زما رونه دي تا سره نه یم دا زما خپل غم دی دا زما خپل تکلیف دی. زه نن هم د امن علم بردار یم زه د امن خبره کوم ځکه ابراهیم علیه السلام دعا کړې رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات یا الله دا د مکې ښار د امن ښار جوړ کا او دا د معیشت په حواله بهتر د میوو ښار جوړ کا د برکتونو ښار جوړ کا. الله رب العالمین دعا قبول کړي. زنن هم دغه شهدا او د پاره په مدارسو کې لګیایم په مساجدو کې مونږ د پاره لګیایو ختمونه کو دعاګانې کو او چې کوم ځای کې د دې ظلم نه د بغاوت خبرې نو مونږ په صف اول کې ملګریو. لہذا دا پروپاګاندا کول چې مولا د دې زمانه د فرعون نه ریږي د دې زمانه د لوی فراعنو مقابله د علماو کړي دا بل چانه نه کړي. او نن هم چې په دې ملک کې
مولا ته اختیار نه ملاویږي، مولا ته اقتدار نه ملاویږي، د مولا لاس لکه اقتدار او اختیار راغی د امن نظام وي. لیکن امریکا او د غیب ایجنټان نن هم په دې ملک کې مولا اقتدار تر دې د وجه نه پرېږدي چې هغه به بیا سبا د موسی علیه السلام نظام امن نافذ کوي، هغه به سبا د محمد رسول الله نظام امن نافذ کوي. نو زنن هم د فرعون سره مشتو ګریبان ته دا پروپاګاندا مکو زما بارکه چې دغه د مولا نه یری د فرعون نه یری، د فرعون نه یره هغه خلق کوي او هغه قوتونه کوي کوم چې د فرعون غلامی قبول کړو په دې پاکستان کې د مولا لار نیولې ده، د اسلام لار نیولې ده، د مسلمانانو لار نیولې ده، اسلامي نظام لار نیولې ده، اسلامي نظام عدل نظام معیشت لار چې چا نیولې ده، دا ذمہ داری ده هغه خلکو ده. لہذا نن د فرعون وګړو د فرعون کارکنانو دی هغه اراکینو هغه ما باندې دا تانه پورې کوي چې مولا تر دې دور د فرعون نه یری. ما سره اوسه پورې څوک دې ته اورېدو ته تیار نه د فرعون د دې زمانې د فرعون خلاف مې څه ویلې. شکر وباسئ الحمدلله د علماو ته موقع میلاو شوه، نن به فرعون د دې زمانې د فرعون خلاف خبره کوي، خو منی به یې راسه څوک به راسه د دې څوک به ما ته ووایي چې زه د هغې زمانې موسی هم منم او زه د دې زمانې موسی هم منم، زه د هغې زمانې د فرعون هم خلاف یم، زه د دې زمانې د فرعون هم خلاف یم. ملا صاحب زه دې ملګری یم. نو تا مولا موسی تسلیم کړی دی چې ته د هغې نه د فرعون مقابله غواړې؟ موسی یې نه منم او د فرعون مقابله ته غواړم. دا عجیبه معیار دی زمونږ د قوم. الله رب العالمین دې دا ملک سالمیت مزید د خطراتو نه بچ کړي او الله رب العالمین دې زمونږ د پښتنو زمونږ د محکمو